د شپې چې کوم انسان ویده شي او دی د تهجدو په نیت باندې ویده شي، نو د تهجدو په نیت د برکته الله رب العزت د ده ټوله شپه دا خوب دا په صدقه کې شماري. دی فضیلت دی. او بل کوشش د انسان دا کوي چې انسان د شپې تهجد له خامخا راپاڅي. کله انسان ماسخوتن لمونځ وشي، انسان ویده شي، د ماسخوتن د لمونځ نه بعد تر سهار اذانه پورې دغه ټیم د تهجد دی. که انسان 3 بجې راپاڅي، که 3:30 راپاڅي، 2 راپاڅي، 1 راپاڅي، 12 بجې راپاڅي، 11 بجې راپاڅي، څه ټیم هم دی د شپې راپاڅېدو او دې لمونځ کې، نو دې ته تهجد وایي. سارې اذان نه بعد بیا تهجد نه کېږي. نو دې ته دغه ټیم لمونځ ته تهجد وایي. او د تهجدو فضیلت دا دی چې جابر رضی الله عنه وایي چې کله ما من ذکر ولا انثى الا على رأس جرير معقود، وی چې کم سړی وي که زنانه وي د شپې چې دا ویده کېږي نو دی په یو غوټه کې وي. فإن استيقظ فذكر الله انخلت عهدة، چې کله د شپې دی راپاڅېدو هغه غوټه پرانیستلی شي، دی د الله ذکر وکړي، د شپې راپاڅي تهجد کوي، نو هغه غوټه څه شي؟ وإذا قام توضأ وصلى انقلت العهد وأصبح خفيفا طيب النفس فقد أصاب خيرا. کوم انسان د شپې راپاڅېدو، لمونځ یې وکړو، ذکر اذکار یې وکړو، دعاګانې یې وکړې، نو دی خوشبخت انسان دی. دی کلو راپاڅي. ولې؟ هغه غوټې نه دی کلو شوی دی. او چې کوم انسان د شپې نه راپاڅي، نو چې په کومه غوټه کې دی تړلی شوی دی، نو سهاره پورې هغه غوټه کې دی پروت وي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام نه مې اورېدلي دي چې افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، چې په ټولو میاشتو کې د ټولو نه بهتره میاشت دا رمضان مبارک دی. او د رمضان نه بیا بهتره، رمضان پسې چې بیا کم بهتره میاشت دا محرم میاشت ده. و افضل الصلاة بعد الفریضة، او په مونځونو کې د فرض مونځ نه بعد د ټولو نه فضیلت والا مونځ صلاة اللیل، دا د شپې تهجد دی. د شپې انسان راپاڅي او د تهجد کوي، نو په دغه ټیم کې گویا چې دی د فرضو نه پسې، د فرض مونځ خو ډېر اهمیت دی، او د فرضو پسې د ټول نه سیوا فضیلت په مونځونو کې دا د تهجد د مونځ دی، چې کم از کم انسان د شپې راپاڅي او د تهجد کوي. فضیلتونه د تهجد ډېر زیات دي. انسان چې د شپې راپاڅي، نور خلک ویده دي او دی الله ته ولاړ دی، نو چې دی څه سوال کوي الله پاک د ده سوالونه قبلوي. که دی د رزق متعلق سوال کوي، که دی د جنت متعلق سوال کوي، دی د دنیا متعلق سوال کوي، الله رب العزت د ده ټولې دعاګانې اوري او الله د ده ټولې دعاګانې قبلوي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغلی و، نو دا خبره نبی علیه الصلاة والسلام نه موږ اورېدلې وه چې نبی علیه السلام وفرمایل چې یا ایها الناس افشوا السلام، اے خلکو سلام ډیر کوئ، سلام اچوئ، سلام خور کې. تاسو دا مسله زده کړئ. سلام دې ته وایي چې تاسو یو ځای ته لاړ شئ، تاسو وایئ السلام علیکم ورحمة الله، یا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، یا السلام علیکم. دا سلام دی. زمونږ د پښتنو سلام په خیر راغلې، خوار مشې، ستړی مشې، موږ دا وایو. دا نه ویل پکار. تا خو کله السلام علیکم ووایه، د هغې نه بعد که خوار مشې وی او که ستړی مشې وی او که په خیر راغلې وی، هر څه وی، تا هغه ته ووایې په خیر راغلې، په دې باندې تا ته اجر میلاو نه شو. تا هغه ته وایې چې ستړی مشې، نو په هغې باندې تا ته اجر میلاو خو نه شو. که ته وایې چې ما ته اجر میلاو شي،
نو یو کس تا سره میلاو شي نو السلام علیکم به دا مسله زده کې. السلام علیکم سلام دی ته وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا ایها الناس اے خلکو افشوا السلام سلام خور کې سلام عام کې سلام هر وخت کې هر ځای کې په هر چا باندې سلام اچوي. یو دویم واطعموا الطعام غریبانانو مسکینانو باندې روټۍ خورئ. گاونډ کرا یو پلیټ کې سالن لېږئ چې ستاسو گاونډ کې غریبانان دي بېوسه دي مسکینان دي فقیران دي نو هغې باندې روټۍ خورئ هغې له روټۍ لېږئ. دریم وصلوا الارحام صلې رحمي کوئ غم خادي کوئ خلکو سره صلې رحمي کوئ رشته داري پالئ. په دې باندې به تاسو ته بیل درس کوم انشاءالله چې د صله رحمۍ څه فضیلت دی او چې کوم انسان صله رحمي غم خادي نه کوي د هغې چې کوم نقصان دی او د هغې کومه سزا ده په دې باندې به تاسو انشاءالله یو ورځ مستقل درس در کوم. وصلوا الارحام غم خادي صله رحمي کوئ. څلورم وصلوا باللیل والناس نیام د شپې تهجد کوئ چې خلک ودي. دا څلور کاره تاسو کوئ. څومره آسان کارونه دي. ګوره سلام کوئ غریبانانو باندې روټۍ خورئ صله رحمي کوئ څلورم تهجد کوئ. نبی علیہ السلام وفرمایل د دې څلورو اعمالو فضیلت بسی تدخل الجنة بسلام الله رب العزت به تا په سلام سره جنت داخل شي. هر طرف نه به تا ته سلام کیږي ته هم سلام وی او جنت ته به داخلیږي خو به شرط د دې که دا څلور کارونه تا وکړه. نو تهجد هم پکې دي که موږ تهجد کوو د دې تهجدو د برکته به الله رب العزت موږ چېرته داخلي جنت ته داخلوي. عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اورېدلي دي چې فی الجنة عرفة په جنت کې یو محل دی په جنت کې یو داسې محل دی یرا ظاهرها من باطنها چې دا ظاهر د باطن نه ښکاري و باطنها من ظاهرها او باطن د ظاهر نه ښکاري. داسې محل دی چې ظاهر د باطن نه ښکاري او باطن د ظاهر نه ښکاري. ته چې بار نه ورته وګورې اوس موږ چې بار د کور نه بار ولاړو یو نو موږ ته د کور کې دننه هېڅ هم نه ښکاري په دې دیوال کې دننه موږ ته څه ښکاري نه او که موږ په کور کې دننه ودرېږو نو بار موږ ته څه نه ښکاري. نبی علیہ السلام وفرمایل چې په جنت کې یو داسې محل دی چې بار نه وګورې نو دننه به درته ټول محل ښکاري او چې دننه ودرېږي نو بار به هم درته ټول محل ښکاري. دا دومره بهترین محل دی. ابو مالک اشعری رضی الله عنه ورته وفرمایل د الله رسول دا ډېر شاندار محل دی. لمن هي یا رسول الله د الله رسول دا محل د چا دی دا به چاته میلاویږي. نبی علیہ السلام وی چې څوک درې کاره کوي وی کم لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نیام. کم انسان په دنیا کې ښکلې خبرې کوي ښې خبرې کوي داسې نه چې دې خبرې کوي نو د کنزل د خیرو د ګډو وړو نه علاوه د خولې نه څه وباسي نه. دا بعضې خلک بس چې خبرې کوي نو سړی وي چې دا خوله مې وله ورانوله نو ښه به وي. دا لا څنګه خبرې دي ښې خبرې دي بعضو خلکو له نه ورځي. ښې خبرې کول دا د دین اهمه حصه ده. ښکلې خبرې به کوې هر وخت کې کنزل ویناګانې خیرې زموږ دا پښتانه وی دی پلان کې خو هر وخت کې سپې خولې پسې تړلي هر وخت کې سپې خولې پسې تړلي څه مطلب دی هر وخت کې ګډې وډې وي دی وخت کې بکواس کوي. نو ښې خبرې کول کوم انسان ښکلې خبرې کوي بهترینې خبرې کوي هغه خبرې کوي نور خلک مطمئن کوي هغه خبرې کوي د هغه خبرې په نورو خلکو ښې لګي. دویم واطعم الطعام غریبانانو باندې روټۍ خوري غریبانانو له خرچه ورکوي. دریم وبات قائما والناس نیام د شپې دی ودرېږي تهجد کوي او خلک ودي
دا بهترین محل نبی علیہ السلام وفرمایل دغه کسانو ته ملاویږي چې کوم کسان دا درې کاره کوي. نو تاسو سوچو کې چې د دې تهجدو څومره غټ فضیلت دی چې په دې باندې څومره بهترین جنتونه ملاویږي او د دې تهجدو د برکته به الله رب العزت منګه یو روایت کې راځي فیدخلون الجنة بغیر حساب چې کوم انسان د شپې راپاسي تهجد کوي بغیر د حساب کتاب به الله رب العزت د هیڅ به جنت ته داخلي. دا د شپې څه شو؟ دا د شپې راپاسېدل تهجد کول دا د تهجدو څه دی؟ فضیلت دی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې فعلیکم بقیام اللیل، تاسو د شپې راپاسې او تهجد کوئ، فانه دأب الصالحین قبلکم ومقربة لکم الی ربکم، چې تاسو تهجد خامخا کوئ، د شپې راپاسې تهجد کوئ. ولی؟ وایي ځکه تهجد ستاسو نه مخکې د صلحاو د اولیاو د انبیاو یو عادت یو حسلتو چې اولیاو او انبیاو نیکانو به چیرې هم تهجد نه پرېښودل. ومقربة لکم الی ربکم، دویم دا چې په دې تهجد د برکته به الله رب العزت ته نږدې کېږي. مقربة نږدې کېږي به لکم په دې تهجد باندې الی ربکم، خپل رب طرف ته. دریم ومغفرة للسیئات، د دې تهجد د برکته به الله ستا ټول ګناهونه معاف کوي، کفاره به ګرځي دا تهجد ستا للسیئات ستا ټولو ګناهونو ته. ومنحاة عن الاثم ومطردة للداء عن الجسد، ستا د ګناهونو دا بند کېدو د پاره، ستا د ګناهونو د بچ کېدو د پاره او ستا د په بدن کې د هر قسمه علاج د پاره دا تهجد کافي دی. دا د سلمان فارسی رضی الله عنه دا حدیث موږ ته را رسولی دی چې کله انسان تهجد کوي په دې تهجدو باندې به الله رب العزت څه ته پاسي؟ ځان ته به نږدې کوي الله. طبراني کې یو حدیث دی، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نا ویجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما من رجل یستيقظ من اللیل فیوقظ امرأته، چې کله انسان راپاسی تهجد لا دیم راپاسېدو اوس د کور والا وده دي هغه هم راپاسول، فإن غلبها النوم نسح بوجهها الماء، اوس که هغه نه راپاسي نو د اوبو لږ شانتې د سترګې پې وکړه. فیقومان فی بیتهما، دواړه د شپې ودرېدلو تهجد یې وکړو. اوس د دې تهجد د برکته الا غفر لهما، الله به دا دواړه معاف کوي. ښځه خاوند به الله دواړه بخي چې زه تاسو ودرېدې، تاسو تهجد وکړل، تاسو الله وي ما وبخلې. دا د 2 رکعاتو تهجد د برکته. اوس تهجد چې د شپې راپاسو نو څو رکعاته کېږي؟ 2 رکعاته هم کېږي، 4 هم کېږي، 6 هم کېږي، 8 هم کېږي، 12 هم کېږي، 14 هم کېږي. خو نبي علیه الصلوۃ والسلام نه اکثر 8 رکعاته ډېر منقول دي چې 8 رکعاته به نبي علیه الصلوۃ والسلام د شپې څه کوو؟ تهجد به کوو. دا تاسو ته ما تهجد و فضیلت بیان کو چې کله تاسو د شپې ویده کېږئ نو تهجد په نیت باندې به ویده کېږئ او چې شپې را